فوائد محاسبة النفس. اوس د محاسبې د نفس ولا فواید د تخایي صدې کې څه فایدې د سړی محاسبه کوي ځان سره د خپلې فایدې دي خپلې فایدې سړي ته حاصلېږي. اوس هغه فایدې د کتابه کې متخایي. اوس مخته دا خبره کوي. ومن فوائد محاسبة النفس أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب. ندی سره سړي ته الله تعالی یادېږي که نه چې ځان محاسبه کوي نو سړی حاضر یاره ټیم که نه نو دا خبره ورکړي د بل دی هسې استعداده کوي ځوان کې تیاری کوي چېرې سبا الله سره میلیږي بیا به څه سترګې غړوم. مخته وګوره. فهذا الأحنف بن قیس رحمه الله. احنف بن قیس صاحب ته لږ وګوره. كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول حس يا حنيف ما حملك على ما فعلت يوم كذا وكذا ألك قدرة على النار. چې کله به څه داسې وړه شاندې کوتهي به ترې نه وشوه که نه نو د چراغ یا مومبتۍ به یې راواخیستل باله به یې کړه او ګوته به یې داسې نږدې ورته کوله بیا خو سیزي که نه نو بیا به یې ځان سره داسې اواز وځي سړي نه که نه نو همدا خبرې کوي چې حنیفه ته خو سخنه پیل ته به خنیف د نه جوړ شي. چې کله ډبول سړی وخوري بس ځان ورته وړوکه ښکاري که نه بس هسې ځان ته مخاطب و چې تا د پلنۍ ورځې داسې کار دیوالې وکړو ته په دې ورباندې قدرت لرې جهنم ورخودي نه څو چنده باندې زیات دی قدرت لري که نه لري نه دغې خبرې سره ځان ته به جهنم مخته کوو. دا محاسبې ولا یوه حصه ده. ها هو عبدالله بن رواحه رضی الله عنه. عبدالله صاحب ته وګورئ. لما قتل جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه في معركة موته چې کله د جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه د معرکه موته څه موته ولا دې کې وفات شو شهید شو که نه پکې قام ابن رواحه عبدالله بن رواحه ودرېد واخذ القیادة قیادت دې سنبال کو ولم يكن قد ذاق طعاما قبل ذلك سره مخکې څه کړي نو ثم تقدم وقاتل نو جنګېدو فاصيبت اصبعه نو ګوته یې زخمي شوله په جنګ کې که نه چې ستوري سره ولګېده فارتجز وجعل یقول اچانک یې دا اشعار ووي هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت يا نفس الا تقتلي تموتي هذا حياض الموت قد سليت وما تمنيت فقد لقيت إن تفعلي فعلهما هديت وإن تأخرت فقد شقيت شقا عشقي سيدة هل انت الا اصبع دميت وګوته بس وینې شولې خدا دې الله په لارې کې که نه څه تکلیف دې له شو دی نفس څه جنګېږي دي ښه ځکه څه مړېږي ځکه زدا د مرګ ولا چې شي دي څه هغه دي طلبونه دي که نه صحیح ده سواله اصلیه دخلېدلې ته ویل شي سواله اصله صحیح ده که د سواله اتیا ویل شي او ته چې څه غواړې که نه هغه ته میلاو شو که ته دغو دوو طریقو باندې چالېږي که نه نو بیا ته صحیح لارې باندې روانه یې که به د دغو خبرو نه وروسته څه پاتې شي نو دغو شیانو نه ویرېدې که نه نو دا خو بدبختي ده. ثم قال به ووایي یا نفس الی ایش تشتوقین ته تشوقین څه غواړې الی فلانه ښځې غواړې همدې ته شوې فهیه طالقة ثلاث هلته هم یې 3 طلاقه ورکړي الی فلان و فلان العبید غلامانو ته دې سوچ دي چې دغې ځای نه شم هم احرار لوجه الله اوس آزاد دي الی البیت الفلاني فلانکي کور ته ځي هو لله ولرسولي وقف شو. یا نفس ما لکې تکرهین الجنه ده ولې جنت در باندې بد لګېږي اقسم بالله لتنزلن خامخا به دې میدان جنګ ته کوزېږي نه ده پرېږدمه طایعه ولا تکرهنه په زور یې او که په خوښه یې دا به ځي ښه فطالما قد كنت مطمئنه هل انت الا نطفة في شنه قد اجلب الناس وشدوا الرنه چې ته خو بس مطمئن یې په دې باندې که نه خو ته نه یې مګر یوه نطفه یې لکه په مشکیزي کې څور واچوي مطلب یې دی بس ځان طرف ته خبرې کولې صحیح ده
چې خلکو خو ډېر څه راوړو اجلاب اجلب راوړنې تیل شي که نه چې خلک اخته دي بس په کار کې او شکړ دي ډنډوری وغږول وشدو الرن چې تیل شي تړلې تیل شي که نه مراد ترې نه دا څه بس خلک روان دي څوک څه کوي څوک څه کوي ته ځان وپېژنه صحیح ده که نه دا خبرې مه کوه چې واپس ځو دلته دې نه پرېږدمه ها هو یزید الرقاشي رحم الله یزید رقاشي صاحب ته لږ وګورئ کان یحاسب نفسه کل یوم یتذکر الاخره هر ورځ به ځان سره محاسبې کول آخرت به یاد ویقول ویحک یا یزید من ذا یصلي عنک بعد الموت څه مرګ نه بعد تا پسې بیا څوک لمونځونه کوي تا درونه خو منځونه نه کېږي عبادات بدنیه کې خو نن نیابتې چلېږي که زیات نه زیات څه درپسې وکړي نفلونه یوه ورځ وکړي 2 ورځې وکړي همیشه خو نشي کول پاڅېږه ودرېږه من ذا يصم عنك بعد الموت روزي بدنا سوق ستي من ذا سيتصدق عنك بعد الموت من الموت طالبه من القبر بيته مرګ د چا پسې لګېدلی دی د قبر چا کور دی من الدود انیسو چا سره به د چونجي د قبر ولا ملګرتي کې دومره نه پوهېږي من تراب فراشو دا خاورې د چا بستر به ګرځي خو ستا به ګرځي دا ټول شیان که نه من منکر و نکیر جلیسا چا سره د منکر نکیر مخامخ کېږي او سره کینی خبرې ترې نه کوي ثم یقول به ویلو خلکو ته یا ایها الناس الا تبکون الله یلشقه الله تبکون ولې نه ژاړئ اخر ته څه کوئ وتنوحون علی انفسکم ما تبقى من حیاتکم څه پاتې تاسو ژوند کې نور نشه ژوند به ختمېدو دي ثم یبکي بکان شدید به په خپله ژاړه شو وها هو تابعي آخر بل سړي ته وګورئ تابعي بلغ من العمر 60 سنه شپېتو ته رسېدلی و فحاسب نفسه وحسب ایام عمر ځان سره محاسبې کولې د ژوند له خبرې عمر خبرې به یاد کړي چې دومره مې عمر شو دومره مې ورځې شوې پیدا هي زادت علی 20,000 یوم چې وایي ګڼلې نه دا ورځې خو د 1000 ورځونه زیاتېږي که نه دومره کلونه شي الله اکبر فصرخ تللي وهل شرك وقال يا ويلتى لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد ألقى ربي ب20,000 ذنب چې یا الله که د زه ورځې کې څو ګناهونه وکړمه یوه ګناه وکړمه خو دې معنا دا شوه که نه چې دومره ورځې تا جوړېږي دې معنا خو دا چې ستا لکه 100,000 ګناهونه وکړو زرګاه وکړه نن دې ګناه وکړه سبا دې دا ته وړې شمارې چې 300 ورځې در باندې تېرې شوې 300 ورځو کې خو د 300 ګناهونه شو بیا که نه بیا به څه کوې دومره پنډه دې جان سره جمع کړې ده داسې کې یوې خبرې ته صحیح غوږ نیول پکار دي که نه یوه علته هغه به ویلو که نه په سره ختللي به یې وهل اصل کې ځنه خلک داسې کوي که نه علماو پورې فتنې تړي د کوم صوفیا څه تېر شي د مولا اولیای کرام بزرګان دین د دین ولا بېتاجه خلک وو د هدایت ولا ډیوې وي حقیقت کې دو پسې هغېږي چې په سوره خدو به تللي شروع په لیونیانو شان دي دا خبره هرګز نه ده مطلوبه ښه که نه د لیونیانو غوندې چې دلته کې په منډې څه والي چې تللي شروع کړي یا دماغو کې خوږ راشي تللي شروع کړي سر په دیوال وهو بزرګانو په باره کې خبرې څه راغلي چې د سر په دیوال وهو اسې شو داسې شو اوس دا ورپورې به خلک نخرې ټوکې کوي د زنه بیکاره خلک څه دا څنګه بزرګان خو هوش کې ته به هوش کې نه یې حضرت صاحب تا به زړه کې دومره غانه یې خدای سره مینه که نه هلته که ته یو عاشق وګورې د دنیوي عاشق چې ته نه خپله مشوکه بوځي د څومره ځان لیون کوي ګوري نه جیل ته یې واچوي جیله زنه ځای کې متوي پولیس به نیم ډس کوي هغه نه یولا کیدای شي که نه چې په همدغو قیدونو کې دې تړلی سي په د زنځیرونو کې حملې کړي وتښتي ورپسې او نور یې خو خود پرېږده چې دې ته تیار وي که مانه څوک په زړګۍ سره 40 ډزه وبسي زه به خپله مشوکه خامخا بیا یم ځنه داسې عاشقان تېر شوي که نه چې د دنیوي مجازي عاشقان مړه ګاډي مخې ته به یې ودرېدو خپله ناوې به یې ویشتله کسان به ټول ویشتو ته دا نه ګورې دا عشق کې ولې دومره لیوني دي دي خو لږ جواب راکړه پروردګار عالم سره که یو سړی دومره مینه وکړي چې هغه لږ خوزبخته شي ته ورپورې نخرې کړي چې دا خو سره سړی ونه تا سره حقیقت کې مینه نشته ته به خالي وي علماو پرې خندا یا ټوکې ټکارې نه دي صحیح ده نه د سوره خمره خوله ځنه خبرې ده بیا علماو ورباندې کتابونه لیکلي ځنو سخت دله انسانانو که نه چېرې دوی څنګه علماو داسې بېهوشه بشو بېهوشه خود کېږي نه ته به هوش کې وي ځکه ستا په زړه کې نرمي نه وي دنیوي خلک کتلی شي د مړه بچی مړ شي بېهوشه کېږي ورپسې داسې غټه صدمه ورسېږي بېهوشه کېږي ورپسې هغونه به څه ګناه وشوه لویه صدمه یې بې ګڼله که نه الله سره یې تعلق ډېر زیات و ښه اوس مخته هم دا خبره کوي فکیف لو کان فی اليوم 10 ذنوب که ورځې کې سړي نه 10 ګناهونه کېږي او 100 ذنب یا سل ثم خر مغشیا علی به بېهوشه شو وګوره دا خبرې ته کوي
ګناه نه بغه کېدو که نه لیونی خو نه و که. وقال محمد بن واسع رحمه الله دا حضرت څه وایي لو کان للذنوب ریح ما قدر احد ان یجالسني هیڅ که د ګناه نه بوی ته لا که نه بوی نه ما سره به نن پورې څوک ناست نه وه خو د دې وله شیان الله مسخه کړي دي که نه چې ظاهري شکل یې مونږ ته نه ښکاري ګناه وله دا به آخرت کې مونږ دپاره عذاب ګرځي ځکه خو دردناک شیان به دله درکولی شي خوراکونه چې هغه ځای وله وګوري او د هغه ځای وله عذابونه وګوري دا هماغه ګناه ده خو شکل یې سره بدل شوی ده خپله سزا یې ده. فحاسب نفسک ځان سره دې حسابونه وکړه خدای پاک ته حاضره اوسه لتعرف رصیدک من الخیر والشر چې خیر او د شر ولې چې کم مقصد دی وي که نه مرصد دی وي انتظارګاه دی وي که نه څه هغه ته څه شی ته پېژندونکی وګرځې ته که خیر کار کوې خو ځان دپاره دې معلوم وکړه چې ته خیر طرف ته روان یې صحیح ده. حقوق الله حل وپی ته ځان نه لږ تپوس وکړه چې خدای حقونه دې پوره کړي دي حقوق العباد حالت دی ته حقوق العباد دې ادا کړي دي ما حالکم مع الصلاه منځه په باره کې څنګه په بندي کې که نه کوې هل تودیها بشروط ارکانها صرف خانه پوری کوي چې ازري ولګې لبیک لکه کلاس کې لګې که صحیح سبق واوري او صحیح در چې ځان پوهیږي ځنه خلک وي که نه چې زه خو در چیا یم خو ته خو در چیا یې خو ځان په نه پوهیږي داسې خلک یې مونږ زه کوم که نه مونځ خو درته کوې حضرت صاحب خو نه د شرایطو لحاظ نه چې دا خو به صرف خانه پوري دی وکړه کوم مقصد و هغه نه کوه ده. متا آخر مره بکیت من خشیت الله آخر ته کله ژړېدلې لکه خو دا ژوند کې یاد که چېرته ژړېدلې فعینان لا تمسهم النار احداها عین بکت من خشیت الله یو خو هغه سترګه جهنم ورو ته نشي نږدې کېدلی چې د خدای ویرې نه وژاړي. ما حالک مع کتاب الله د خدای قرآن کریم سره د څومره مینه محبت او ځان پوهول دي پې ولا تکن ممن قال الله تعالی عنه على لسان نبی هغه شان دې مه کېږه چې د چا په باره کې د خدای پیغمبر دا ویلي دي چې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر به خدای دربار کې شکایت وکړي د خلکو نه چې پروردګار زما دغې خلکو دا قرآن پرېښی و بیخي تپوس یې نه کوو او چا خلاف چې پیغمبر شکایت وکړي هغه بچ کېدل د خدای عذاب نه به مشکل وي. مهجور معنا دی که نه چې عمل یې پرې نه کوو ځان یې پرې نه پوهو تلاوت یې نه کوو بس نورو شیانو کې اخته ورڅه به یې ښه کولو خو قرآن یې بس پرېښي وه عملي هم تلاوتي هم ټول شیان اعتبار سره یعنې دا خو د خدای میسج پیغام ده که نه دې باندې سره ځان یې نه پوهوو. ما حالک مع النوافل والمستحبات تا د مستحبات او فرایضو کې خو ځنه خلک په بندي کې چلو د نوافلو په باره کې د څه خیال دی نوافل څنګه کوي چېرته زیات کوي که نه کوي بیخي دي پرېښي دي که بیا اهتمام ولا نه کوي فهي علامة الایمان وطریق محبت الرحمن که کوم سړی غواړي که نه چې زه د چا والا محبت معلوم کړو د ایمان علامه معلوم کړو دا خو په نوافلو کې ته ګورې فرایض خو هر سړی ادا کوي چا سره مینه یي که نه هغې چې 8 ګنټې خو د سره مزدوري هسې کومه که نه 1 ګنټه ما طرف نه زیاتي شوه که به دې صحیح مزدور سره مینې چې دا ښه مزدور ده که نه قلي ده ما ته ماشاءالله په ښه ټیم باندې کار کوي رضا ورته 200 په ځای 220 روپۍ ورکوم دې معنی دی چې دا ورسره صحیح جوړ ده چې یو سړی زیاتي شی نه کوي الله دپاره چې دا نوافلو مستحبات دي معنی دی چې الله سره دومره مینه نشته دا خو صرف دغه مزدور غوندې کار ده کوي چې 8 ګنټې وکړي بیا چې خدای شته کوله یو ټک وکړمه څه کوم مفته کې خستې یم که څه وکړي دا خبریا کوي داسې ځنه خلک وي که. یقول الحسن البصري رحمه الله حسن بصري څه وایي په قوله تعالی دی الله دې کول تشریح کوي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید چې موږ انسان پیدا کړی دی او موږ پوهیږو په دې باندې چې کوم شیان دي ته نفس وسواسي کوي زړه کې ورته کوم خیالات حواجس خواطر وغیره راځي خو موږ دې ته د شیرک نه هم زیات نږدې یو اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید او د دوی فرشتي چې ګوري ته ښي او ګس طرف ته ناستې سره میلاو شي که نه راځي که نه په ټیم ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید چې د خولې نه کم یو لفظ وباسي ښه وي او که بد وي که نه دو وله تیارې ناستې داسې وله تیارې ناستې قلم یې تیار نیولی عتید او نگهبني کوي نگراني کوي. یا ابن آدم ای مسلمان ای سړیه ای انسانه بسطت لکه صحیفتک تا د پاره صحیفه غوړولی شي اوس نه د لیکن شور دي به ځان ته خپله پام وساته بل چاته مه ګوره. ووکل بک ملکان ووکل بک ملکان فرشتې در باندې لګیا کړي شوي دي احدهما عن الیمین و آخر عن الشمال ګڅوخي طرف ته دي
اندا خو چا تپوس کړه که نه چې د پرشتي مونږ ښي ګس ته راوتې زه خو سره دې درانېږم په نه کله کله داسې به مې بوری وړم بیا خوږېږي نه ورسره ورته چې ته ډېر بل شان دي نو څه درسره وکړو فصاحب الیمین یکتب الحسنات وصاحب الشمال یکتب السیئات د ښي ولا ښي چې کم ده که نه دا نیکي لیکي او ګس ولا بدۍ لیکي فعمل ما شئت اوس تا ته اختیار دی اوس د سره یخي د خزانه اقلل او اکثر کم او زیات کې فاذا مت طویت صحیفته چې کله مړ شي لاړې صحیفه دې راټوله شوه هر څه بند حتی یوم القیامه فیقال لک اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا نن خپله بونې پړوه حساب کې ته هېڅ ضرورت نشته خپله د کتاب شاهد دی تا مخې ته سوره اسراء آیت نمبر 14 ثم قال بیا مخکې چې عدل والله من جعلک حسیب نفسک څوک تا د ځان حسیب وګرځي چې په خپله د ځان حساب والی سړی ته چې خپله باندې د خپل اعمالو کوتهي وکړه وګوره تا څه کړي څه نه دي کړي لس خپله ځان ته پام وکړې نه ته ظاهره په ځان ښه پوهېږې چې څومره ډکو یم څومره رښتیا یم هسې نو دا خو عدل شو قال الله تعالی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا